کوم دی نو هغه د سټایلز باره کې دی او تاسو ګورئ مختلف قسمه سټایلز یې درکړي دي نارمل نو سپیسینګ هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 ټایټل سب ټایټل مختلف قسمه سټایلز دي او دینه به تاسو استفاده څنګه کوئ د هغې فایده مو سره څه ده نو ګورئ لومبي چې کله هم تاسو یو پیراګراف ولیکئ یا د آفس 2003 نه یا د آفس 2002 نه یا د انټرنیټ نه چېرته ډیټا کاپي کې خپل مایکروسافټ ورډ ته نو د هغې د پیراګراف ترمنځ تاسو سره یاد ساتئ سپیسز نه وي دغه سپیسز تاسو سره چې کوم دی وګورئ نو سپیسز دا تاسو سره نی موجود سبا د نه څوک تپوس کولی شي کوېسچن د نه کولی شي وګورئ چې کله هم تاسو د پیراګرافس ته وګورئ د هغې ترمنځ سپیس نشته دی زه غواړم چې دې له سپیس ورکړم نو وګورئ د نارمل ته به راشم دې ځای نه نو وګورئ د هر یو پیراګراف ترمنځ تاسو یو په یو چې کوم دی سپیس ورکولی شي سبا د نه څوک کوېسچن کوي چې بھئی د پیراګراف ترمنځ به تاسو سپیسز څنګه ورکوئ یاد ساتئ دې لارې نه ورکولی شي اگر آپ اسی طرح ڈیٹا سینڈ کرتے رہے تو ہمارا کام ادھورا رہ جائے گا صحیح ده نه نو ګوره دې ځای تاسو هغه سپیس چې کوم دی که تاسو ورکوئ نو ګوره جسټ په دې نارمل باندې کلیک کړئ دغه سپیس تاسو 1 by 1 چې کوم دی ځای نه ورکولی شي او که نو سپیسز د پیراګراف ترمنځ نه ورکوئ نو ګوره هغه پیراګراف ترمنځ تاسو سره چې کوم دی دا سپیسز نشته دی نو نارمل باندې کلیک کړه نو دا د هغې ترمنځ سپیس دی چې یو په یو تاسو اخیستی شئ بیا ګورئ تاسو سره هیډینګ 1 دی هیډینګ 2 دی داسې هیډینګ 3 دی ټایټل دی سب ټایټل دی نو ګورئ که چېرته زه ورته ورکړم چې مایکروسافټ آفس یوزر سپیشلیسټ دا دی تا سره او بیا تاسو سره ورډ دی دغسې ایکسل دی داسې وګورئ ګرافکس ډیزایننګ دی وګورئ ګرافکس ډیزایننګ ایټسټرا دا دی تا سره او داسې کورل ډرا ده داسې وګورئ اډوبي فوټوشاپ دی نو ګوره دې ځای نه زه یو په یو دا ډیټا ایډ کولی شم نو که زه مایکروسافټ آفس یوزر سپیشلیسټ ته راشم نو ګوره دې ځای نه تا سره دا هر څه یو په یو موجود دي دا هیډینګ 1 هیډینګ 2 دا په کم تر سره تاسو ورکوئ نو دا به د رولز مطابق تاسو ورکوئ تر څو پر چې تاسو سره رولز نه وي یا ساتئ صحیح طریقې سره چې کوم دی دا تاسو نشئ یادولی نو ګورئ زه به دا انتخاب کم دی ځای نه که رابشئ ګوره دا زما مین عنوان دی دې له به تاسو ورکوئ هیډینګ نمبر 1 او دا تاسو سره دوه چې کوم دی فرعي عنوان دي دې له به ورکوئ تاسو هیډینګ 2 به ورته ساین کړئ وګورئ دا ګرافکس ډیزایننګ تاسو سره دی که نه نو دې له به ورکوئ هیډینګ نمبر 1 او داسې دا فرعي هیډینګ دي نو دې له به تاسو ورکوئ هیډینګ 2 به دې ځای نه یو په یو به ساین کړئ دلته نو سبا د نه څوک کوېسچن کوي چې دا هیډینګ 1 هیډینګ 2 به څنګه تاسو کاروئ نو یاد ساتئ دا به د شرط مطابق تاسو کاروئ نو د هغې دپاره موږ زیات کړ دا هیډینګ 1 اینډ هیډینګ 2 یا هیډینګ 3 اپ ټو 9 هیډینګس پورې یو په یو دا اخیستی شو سبا د نه څوک تپوس کوي یا که چېرې تاسو چېرته یو ټاپک هم لیکلي لکه زه ورکوم چې سی اباوټ کمپیوټر نو دا لومبی چې کوم دی دا سپورټینګ پیراګراف دی دا لومبی پیراګراف او دا ټایټل به همیشه دپاره د یو چیپټر یاد ساتئ چې دې کې د هغې هغه ډیکلریټیوز وي هغه معلومات وي نو ګورئ چې کله هم تاسو دا انتخاب کوئ دې ځای نه زه ورکوم هیډینګ نمبر 1 او دا لاندې چې کوم دی وګورئ تاسو دې له هیډینګ 2 ورکولی شئ خو کوشش کوئ چې کله هم دا تاسو انتخاب کړئ نو ګوره دې ځای کې تاسو سره د بکس دپاره د چیپټر دپاره وغیره وګوره دا ټایټل دې ځای نه واله نو وګوره تاسو یې ټایټل دله درکړو او د هغې نه پس وګورئ دا انتخاب کا سب ټایټل ته راشئ نو وګورئ دا سب ټایټل به تاسو له درکړي سب ټایټل مطلب دا دی چې د دې پیراګراف د دې مطلب دا شو چې د دې خلاصه دا نچوړ چې کوم دی د ټول پیراګراف نچوړ موږ سره همدا ځای دی دې ځای نه تاسو یو په یو اخیستی شئ که یو ځای ډېر زیات مهم وي پکې نو ګوره تاسو سټل امفیسس دې ځای نه والا او ګوره دقسې په دې شکل کې ښایي ځینو مخکې تاسو چېرته لنډیز ابریویشن په یو پیراګراف کې نو هغې دغسې شکل سره کړي یا یو ځای ډېر زیات مهم وي نو ګوره تاسو راشئ دې ځای کې مختلف قسم دي لکه کوټ باره کې تاسو اخلی که نه که زه هم چېرته دا ډېر مهم پیراګراف دی په دې کې یا یو مهمه خبره یې کړي نو تاسو ګورئ په دې شکل کې دا ټول یو په یو واخیستی شئ خو تاسو همیشه لپاره یاد وساتئ چې کله هم تاسو یو مونوګراف یا یو چیپټر چېرته لیکئ کوشش کوئ چې هغه تاسو په دې شکل کې یاد وساتئ چې تاسو وله خپله یو سټایل وله جوړ کړئ وګوره دا ما عادي حالت ته راوستل زه چې کله هم راځم نو ګوره دې ځای نه تاسو کریټ سټایل ته راشئ او تاسو د یو چیپټر دپاره یو بک دپاره یو مونوګراف دپاره یو خپل سټایل اخیستی شئ کریټ سټایل ته راشئ دې ځای نه او دلته کې دې له به زه یو نوم ورته ورکړم لکه دا وګورئ یو کسټم سټایل دی را به شم دې ځای نه وګورئ موډیفای ته به راشم او موډیفای نه پس چې کوم دی وګورئ دلته د فونټ دلته راشئ وګورئ مختلف قسمه فونټ دي لکه ایریل راونډډ امټي بولډ وګورئ دا سایز په دې ځای نه زه والم څونه سایز تاسو اخلئ وګورئ دې ځای نه سایز تاسو 1 by 1 اخیستی شئ بولډ یې کې دلته وګورئ څنګه ټایپ کلر ورکول غواړئ تاسو نو وګورئ هماغسې کلر تاسو یې ساین کړئ چې کوم ستاسو چایس دی نو مطلب دا دی
چې کلم تاسو یو افیس کې یا یو خپل چیپټر یو مونوګراف جوړوي باید چې د هغې ټول هیډینګز یو شاني د هغې فایده څه ده تاسو ته د آینده لیکچرز کې د هغې فایده ښیم نو ګوره ما ته وایي چې دلته کې دا دوه آپشنز دي only in this document او new document based on this template only in this document مطلب دا دی چې دا کوم کسټم سټایل تاسو واغسته دا کوم سټایل اغسته تاسو جوړوي نو صرف په دې پیج کې د کارو کې صرف په دې ډاکومنټ کې د کارو کې کنه آینده نور ورقه له پای کې دم راشي نو که صرف په دې ډاکومنټ کې دراشي او نور کې درانه شي نو تاسو به only in this document باندې کلیک کړئ او که ته آینده کې دم راشي بیا new documents based on this template ته ټیک مارک آن کا د لار نه تاسو یو په یو واغستې شي دوه ګوره څومره آسان طریقې سره چې کلم تاسو نیو تراشه دي زینا نو ګوره پای کې ما سره هغه سټایل نه دی موجود دلته که تاسو غواړئ چې آینده ورخ کې د ما تراشي نو په دې واپس رائټ کلیک کا را بشه تاسو موډیفای تا او نیو ډاکومنٹ بیسډ آن دیس ټمپلیټ دا به آن کې تاسو او دا غي نه پس پداو کې باس اوس چې کلم تاسو ګوره نیو ورخ کې تراشه نو پای کې تاسو سره دا کسٹم سټایل چې کوم دی په نور ورخو کې هم راغلی دی نو ګوره که تاسو دې نه چرته وګوره ازلی کم ایکسل نوټس او دا غي نه پس وګوره چرته څه ډیټا دا غي اخلي نو ګوره د ایکسل نوټس تراشه دي زینا او دا غي نه پس وګوره دا کسٹم سټایل تاسو واغستې شي فائدې دا ده چې ستاسو د باډي فونټ یو شکل کې دی او ستاسو د هیډینګ چې کوم دی په بل شکل کې 1 by 1 تاسو ته ښکاري که چرته زه دې ځنه زه ورته کوم چې سه پاور پوینټ نوټس مطلب دا دی چې ستاسو ټول سونه هیډینګز دي هغه بالکل صحیح طریقې سره تاسو ته ښکاري او یو شان کلر یو شان سایز وي نو دې سره تاسو چیپټر یا مونوګراف چې کوم دی ډېر زبردست کاری نو سبا د نسو کوېسچن کوي باید چې دې طریقې سره دا خبره همیشه لپاره یاد وساتئ اوس کومه د یو کس وی چې د دې د کلر ز تغیرو مسونه تاسو سره دا سټایل د دې ټولو دا رنگ تغیرو ما نو زه وګوره په دې کسٹم سټایل باندې رائټ کلیک کوم او را بشم دې ځنه موډیفای تا او په موډیفای کې وګوره دې څنګه څومره آسان طریقې سره دلته وګوره دا کلر تاسو انتخاب کې او دا اوکې کړئ ځنه نو وګوره د ټولو هغه رنگ تاسو اتوماتیکلی یو په یو تغییر شو که تاسو را دا فونټ بدلوي نو سبا یو پسې ګرځي فونټ به بدلوي خو بس دا یو سټایل چې کوم دې موډیفای تراشه او دې ځنه وګوره دا فونټ چرته چینج کوي تاسو وګوره مختلف قسمه فونټ تاسو لري دي او چې کوم فونټ تاسو غواړئ لکه زه دا فونټ غواړم دا مې اوکې کړی دی نه نو ګوره د ټولو فونټ تاسو سره چې کوم دی په هغه شکل کې اپلای شو نو دا د سټایلز نو سره پیدا دي کما د یو کس وی چې نه د ټولو هیډینګز نه دا سټایلز ختم کا نو تاسو بس یو انتخاب ودا نه په دې سټایل باندې بر رائټ کلیک کې را به تاسو سلیکټ آل سلیکټ نو ډیټا وګوره دې ځنه واخلې او دا نه پس کوم دی ګوره دلته کلیک کې تاسو کلیر فارمیټینګ تراشه نو ګوره عادي حالت کې تاسو کوم دی فارمیټس یو په یو دی لارې نه اغستې شي دلته نو مطلب دا دی چې هر څنګه طریقه تاسو دې سره کولای شئ کوم میتھډ چې تاسو غواړئ 1 by 1 کارول شي دلته او مسله نه ولګیدا نو ګوره دې څنګه سونه صحیح طریقې سره تاسو هیډینګ غستې شي استاد یو کس وی کدا هیډینګ تاسو نه اخلي نو ګوره زبردست کارو کوم چې رائټ په کلیک کوم دی سلیکټ آل تبراشما څومره هیډینګ چې تاسو په خپل ورق کې غستې دي نو ګوره دې څنګه کلیر فارمیټینګ کې کا نو ګوره هغه فارمیټینګ اتوماتیکلی ما سره ختم کړ که تاسو بیا چرته سټایل ورکول غواړئ نو راشي اپلای سټایلز باندې کلیک کا او دې څنګه نو سټایل تاسو ورکول شي لکه دا سټایل یا دې څنګه ورکې یا دې څنګه وته لیکه چې مای کسٹم سټایل یا وګوره سی بزو وهما دا کسٹم سټایل با اتوماتیکلی دی راوالي نو ګوره اپلای یې کې دغه سي په ټولو باندې هغه سټایل چې کوم دی او په یو کارو که چرته تغیرات پکې راولې موډیفای تراشه نو ګوره هغه طریقې تاسو لم دې دلته درکې چې به کم شکل کې تاسو راوستل غواړئ نو ګوره نیو ډاکومنټس بیسډ آن دیس کمپیئر ټو ټیک مارک آن کا چې دا کم تغیرات تاسو په دې سټایل کې راولې چې آینده کې ورقه خلاصيږي نو پای کې هم ما سره موجودي دا اوکې کړئ څه نه نو ګوره هغه سټایل تاسو یو په یو د تخکاری کنه عادي حالت کې راولې نو واپس دې څنګه ګوره ان اوخه د کیبورډ نه اپلای یې کنو دې څنګه تاسو راوستې شي کچره دې څنګه نشي کولې یا دې څنګه نشي کولې تاسو سره ګوره دې ځکه مشتا کسٹم سټایل ورکا نارمل کا هیډینګ 1 راولا هیډینګ 2 راولا وګوره څومره آسان طریقې سره یا دې څنګه وکړوي یا دې څنګه تاسو اپلای کې او یا چې کوم تاسو دې سټایل نه واخلې وګوره که تاسو واپس مای کسٹم سټایل تراله دې څنګه یا کسٹم سټایل واغست اپلای هم کو نو څومره آسان طریقې سره هغه سټایل 1 by 1 تاسو واغستې شي یاد ساتئ دې څنګه صرف تاسو ان د کیبورډ نو وخه او تاسو اتوماتیکلی هغه نارمل سټایل یا وټ ایور تاسو لدر کې دلته اوس کچره آټو کمپلیټ سټایل نیمز دا ټیک مارک کم لری کړي څه نه بیا به یاد ساتئ تاسو سی چې لیکې نو نه بدل کړئ بلکې تاسو دې څنګه وګورئ
سی په ځای په کسټم سټایل تاسو یو په یو واخلئ. کسټم سټایل ټول بلی کې تاسو تر هغې پورې به تاسو له درکړي، ادروایز نه به درکړي. راته وګورئ زه ان لیکم مالې نه راکړي راته، نو مطلب دا دی چې دا آټو کمپلیټ سټایل نیمز ته ټیک مارک آن کا. آټو کمپلیټ مطلب دا دی چې دا کم نوم تاسو لیکئ که نه د چړمبې کرکټر تاسو وښیئ دغه نور په خپله باندې کمپلیټ کړي. د دې د وجې نه دا ټیک مارک یاد وساتئ چې او په دې تر سره موږ دا سټایل نیمز چې کوم دی ون بای ون دې لارې نه اخیستی شو. نو یاد ساتئ دا موږ سره د سټایلز باره کې یو څو خبرې وي چې تاسو ته ما تشریح کړي. بیا راځم وګوره دې ځای نه دا سټایل چې کوم دی د سټایل نه بعد وګورئ یو کمانډ تاسو سره دی سوري هوم ټیب کې چې هغې ته موږ ایډیټینګ ورته ویلي کېږي. ایډیټینګ کې وګورئ تاسو سره یو سلیکټ دی، بل ریپلیس دی، بل فایند دی. ایډیټینګ وایي تغیرات راوستو ته، نو دې کې به تاسو تغیرات څنګه راولئ. نو زه به دې سلیکټ ته به راشم، سلیکټ آل، سلیکټ آبجیکټس اینڈ سلیکټ ټیکسټ وذ سیملر فارمیټینګ. نو ګورئ که زه دلته تا چېرته ټیکسټ اخیستی دی ځای نه او په ټیکسټ کې تاسو چېرته وګورئ انسرټ ته راځم، چېرته چارټس، ګرافکس، پکچرز دا م اخیستی دلته، نو دا به څنګه تاسو ټول سلیکټ کوئ د هغې باره کې یو څو خبرې تاسو سره کوي. لکه وګوره ما دې ځای نه یو شیپ دا واخیسته، دې ځای نه مې یو بل شیپ داسې ایډ کړ. وګورئ دغه شیپ ما سره یو په یو شته، سبا د نه څوک تپوس کولی شي دلته. وګورئ دا شیپ ما سره اویلیبل دي. نو زه ورته یم چې بھئی دغه ټوله ډیټا ما ته انتخاب کړه، نو سلیکټ آل ته راشه. نو وګورئ هغه ټوله انتخاب کړه. اوس که تاسو دا ډیلیټ کول غواړئ د کیبورډ نه ډیلیټ کولی هم شئ یا انډو یې کړئ ځای نه واپس. وګورئ دلته زه راځم دلته کې سلیکټ ته سلیکټ آبجیکټ انتخاب کا. نو ګوره دغه ټول آبجیکټ یو په یو انتخابولی شئ. نو ګوره دې لارې نه یو په یو آبجیکټ تاسو انتخابوئ. دا د یو اسانه طریقه ده. که صرف آبجیکټ ډیلیټ کوئ نو آبجیکټ ډیلیټ کولی شئ دلته. یا وګورئ که چېرې تاسو دې ځای نه سلیکټ ته رالی دې ځای نه سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټینګ. نو د دې مطلب دا دی چې وګورئ که چېرې تاسو یو ځای کې هیډینګس داسې سم اخیستي څه ډیټا چې د هغې فارمیټینګ یو شاني، نو ګورئ که چېرته دې ځای کې زه دا ډیټا انتخاب کړم او دې له ورکړم دا کسټم سټایل، اوهو دې خو فل پیراګراف واخیسته، زه به سنټر پوزیشن باندې چېرته چینج کړم داسې دا فل پیراګراف کړي. زه به دې ځای نه وګوره چېرته دا انتخاب کړم کسټم سټایل اټ ټیکس فل کمپلیټ پیراګراف. زه به دې ځای نه لږه ډیټا انتخاب کړم او دې له به هیډینګونه ورته اساین کړم. دس از ټوټلی انټرسټ اسټوډنټ. ها ګورئ که نه لکه دې ځای کې ما چېرته یو ډیټا واخیسته، هغې سره هغه آبجیکټس موجود وو. نو ګورئ که چېرته زه دغه ډیټا د کسټم سټایل دلته ورکوم، فل پیراګراف دپاره اخیسته دی کسي just this element. ها وګورئ یو دا پیراګراف شو او یو دې ځای نه وګورئ موږ سره دا پیراګراف شو دلته کې. زه ورته یم چې بھئی دا سټایل په دې باندې ما کارولی دی. ما ته یو کس وایي چې په دې شکل کې څومره سټایل تاسو لري ټول انتخاب کړه. ما ته په دې شکل کې څومره سټایلز دي څنګه چې تاسو وګورئ په دې هم رایټ کلیک کړئ ځای نه اینډ سلیکټ آل. نو وګورئ چې د دې په شکل کې څومره دي هغه ټول انتخاب کړئ. یا په دې باندې ودرېږه را به شئ سلیکټ ته سلیکټ ټیکسټ وذ سیملر فارمیټینګ. چې کوم یو شان فارمیټینګ دی نو ګوره هغې تاسو له انتخاب کړو. نو که نارمل عادي حالت دی چینج کوئ که هر څه کوئ نو ګوره دې لارې نه یو په یو چې کوم دی تاسو اخیستی شئ. نو چې کله یو شان فارمیټینګ تاسو چېرته انتخابول غواړئ نو ګوره دې لارې نه تاسو انتخابولی شئ. بیا راشئ وګوره پسې دی سلیکشن پین. دا سلیکشن پین تاسو سره آف ته کار نه کوي نو ګوره د هغې دپاره به تاسو د فایل مینیو ته به راشئ، را به شئ وګوره دې ځای نه کنورټ پی کې دلته باس او د هغې نه پس وګورئ تاسو سلیکټ ته راشه سلیکشن پین باندې کلیک کړه. پین وایي یو حصې ته، سلیکټ وایي انتخابولو ته دې ځای نه. وګوره تاسو ته وایي څه کول غواړئ، هایډ آل ټول پټی دې ځای نه، شو آل واپس یې غواړئ. ډېر کسان یې چېرته چارټس، عکسونه، سیمبلز یې راوستي غواړي چې هغه پټ کړي، دا ډیټا صرف ګوري. نو ګوره هایډ آل یې که یا شو آل که دې ځای نه. یا وګوره تاسو سره دا آی ښکاري که نه دې ځای نه وګوره یو په یو تاسو آن آف کولی شئ دې لارې نه. یا وګوره تاسو دلته راشئ وګوره که دغه سیټنګز والم دلته نو ګوره که چېرته هم زه دې له فارمیټس ورکوم وګوره دې له مې دا فارمیټس ورکړه یا دې بل له مې دا فارمیټس ورته اساین کړه، دې بل له مې وګوره دا فارمیټ ورکړه. نو زه ته یم چې دا آبجیکټ د ټولو مخې ته راوله. نو ګوره برینګ فارورډ، سینډ بیکورډ، وګوره دې تر سره هم تاسو شاته کولی شئ. برینګ فارورډ وګوره اټومیټیکلی دا آبجیکټ مخکې او شاته بوتلی شئ دې لارې نه. نو یاد ساتئ دا د سلیکشن خبره وه. سبا د نه څوک تپوس کوي چې څنګه تاسو سلیکټ آل سره سلیکټ آبجیکټ ته انتخاب دې کړل او ډیلیټ دې کړل دغسې. زه غواړم چې صرف دا ټیکس ډیلیټ کړم او دا آبجیکټ په خپل ځای باندې پاتې شي. نو دا به کنټرول ای به کې یا سلیکټ آل که دې ځای نه چې کله هم تاسو سلیکټ آل کې بیا د کیبورډ نه کنټرول کی ونیسه، کنټرول کی او اول دا آبجیکټ بیا دا بل او بیا دا بل انتخاب کا.
डिलीट کدی زینا ऑब्जेक्ट په خپل ځای باندې پاتې شو او هغه ټیکس چې کوم تاسو سره ډیلیټ شو نو سبا د سوک تاسو کوي بای چې دې طریقې سره تاسو دا ऑब्जेक्ट باره کې مثالات یو په یو ورکې تاسو بیا راځم وګورئ دې زینا یو بل کمانډ چاهي ته موږ ریپلیس یعنی شارټ کټ هم سره دی کنټرول پلس ایچ ریپلیس سره لپاره استعماليږي یو لفظ بل لفظ سره تغیرول لکه دې زینا زه چرته وګورئ rain.old دا ټیکس مې لیکو a quick brown fox jumps over the lazy dog نو ګوره دا ټیکس مونږ سره دی زه غواړم چې په دې کې یو لفظ بل لفظ سره تغییر کما لکه دا فاکس چې کوم دی دې په ځای د براون say any line jumps over the lazy dog نو ګوره زه به ریپلیس ته به راشم او په ریپلیس کې وګورئ اول به کم لفظ چې تاسو ریپلیس کول غواړئ که نه نو هغه به د فایند ورډ کې به ولیکئ مثال فاکس او دا نه پس دا لفظ چا سره ریپلیس کول غواړي کنه ریپلیس وذ زه ته کوم چې say line etc line به زه لیکم دې زینا وی یو ریپلیس کې نو ریپلیس 1 by 1 یو ریپلیس کې تاسو او کنه ریپلیس آل باندې کلیک کې نو چې ستا په دې ورډ ډاکیومنٹ کې څومره الفاظي فاکس سره تعلق ساتي the quick brown line jumps over the lazy dog نو ګوره دې زینا تاسو یو په یو واغستې شي but remember یاد ځان سره وساتئ کلم چې تاسو ریپلیس کوئ کنه نو په دې کې یو دوه آپشن دي یو میچ کیس دی او بل فاین هول ورډز اونلی دی تاسو دا به همیشه لپاره یاد ساتئ ریمبر دیس ګوره تاسو له یو مثال در کوم یو قسم ماته چې دا کم ټي ایچ ای دی کنه نو دا کیپټل ا سره تغییر کا a quick brown fox jumps over a lazy dog ٹھیک ہے نا نو د کویک نه ا کویک برون فاکس جمپس ور زوم چې ان شروع شي سونه دی چې کوم دی هغه کیپټل ا سره تغیر شي چې دا سنټنس آغاز د شروع دا نو باید چې کیپټل ا ما سره راشي غټه ا را سره راشي ریپلیس تر راشي نه زه تم سو کدلتا دا دی چې کوم دی دا چا سره تغیر کا دا ا سره نو ګوره چې کلم تاسو ریپلیس آل کې دی نه او دا مخه ک and then go back close نو ګوره تاسو سره په دې شکل کې بدل کړئ a quick brown fox jumps over a lazy dog oops here is a capital A بیا دلته دا capital A رااله ولی هغه دې ته نه قتل چې دا څنګه دی وګوره دام دی دی او دام تاسو سره دی دی خدا د capital T نه شروع شوی دی دا د small t نه شروع شوی دی نه زه ته چې کم د capital T نه شروع وي نو هغه ا تغییر کا کم چې د small a نه شروع وي هغه ماته په خپل ځای باندې پرېږده نو تاسو برای شریز نه ریپلیس تا را به شګور تاسو دی اس سره تغییر کا خو یو خبر ذهن کې یاد وساته د میچ کیس ته ټیک مارک تاسو آن کې د میچ کیس ته ټیک مارک آن کې دي نه او دلته بسو کې ریپلیس آل به کې دلته وګوره څومره آسان طریقې سره زه ته یم ا کویک براون فاکس جمپس اوور دی پځه وګوره اوس دی په خپل ځای پاره شو هغه دی اس سره تغییر کو چې د چا ټي ایچ ای کې ټي غټه نو ګره سونه آسان طریقې سره یو په یو چې کوم دی خپل دغه سیټینګ چې کوم دی په دې ډاکیومنټ کې خپل تاسو کولای شئ نو سبا د نسوک تاسو کوي نو باید چې دا میچ کیس تاسو همیشه لپاره ټیک مارک آن کړی او د لار نه تاسو یو په یو وکاروي په ریپلیس کې یو بل ورډ هم دی ګوره تاسو ډبل چا مونوګرافي تاسو خپل نوم لیکي کنه ډبل چا چپټر خپل نوم په تاسو لیکي چې کوم ځای کې ودا نوم راغلی ټول سره ریپلیس کې بس یو ریپلیس کما او بیا خوشاله کې مده چې ما جوړ کړی دا نو یو نوم داسې چې غلط طریقې سره ریپلیسمنٹ وشي لکه زه اوس لیکم دې ځای نه یو لفظ لیکم دلته که نه چې سه علي او دلته زه لیکم خلیل او دلته زه لیکم سه خالد ایټسټرا او بیا دې ځای نه علي لیکم په دې کې ګوره علي دا ورډ چې ما سره دی دا ځان لري او ټیک دی خو تاسو ګوره په دې کې ایچ ا ال آی کې علي شته کله نه کله مخکې داسې پرابلم راځي چې ریپلیس کې تاسو ته چې کلم تاسو یو لفظ بل لفظ سره ریپلیس کوي کنه نو دا غي مصیبت دا دی لکه زم چې علي احمد سره تغییر کا اول هغه لفظ لیکل لکه علي دې زینا علي او دا غي نه پس چې کوم دی ګوره دا علي چې کوم دی زو ته فالو کوم علي او دا ریپلیس کسه احمد سره ریپلیس کا ریپلیس آل zero replies all caps man press to kana ha gore so the date zero dakhla I'm taking the data or does a paste comma I'm pasting there replace tarasama come on there
going on here وګوره دلته زه ته هم چې دا علي نه دی دا احمد سره ریپلیس کا نو زه براشم دې نه ریپلیس آل وکما تاسو ګوره څونه غلط طریقې سره دا ریپلیس هغه کے ایچ سره هغه علي دنه وکنه نو هغه احمد سره ال کے ایچ احمد دی څونه غلط طریقې سره ریپلیسمنت شو نه زه ته هم چې ډونټ ډو this again یا ساته زم چې علي کم ځان لئی کنه نو الته ریپلیس کا نو الته به څنګه ریپلیس کوما دا د پاره با find whole words only ته ټیک مارک آن کړي find whole words only دې ته ټیک مارک آن کړي ته بس او دا نه پس کوم دې سوکا دا علي احمد سره ریپلیس آل کړي زینا نو ګوره دا علي او دا علي احمد سره ریپلیس شو but the other ones left behind یا هم دا څه پاتې شو بس وګوره دې طریقې سره هم دا څه پاتې شو نو سبا دا نو کوېسچن کوي بچ دا یو څو خبره همیشه د پاره ذهن کې یاد وساتئ دغه دوه آپشنز چې کوم دي دا ریپلیس سره تعلق ساتي ځکه مې تاسو سره تشریح کړ سبا دا نو تاسو کې چې به ریپلیسمنت څنګه کو او بچ دا یو څو خبره همیشه د پاره تاسو ته یاد فایند تراشه دې سره دا خو آسان کمانډز دي کنه او ما ته پته تاسو انجوای کوئ سو زه دې نه چرته ټیکسټ لمه وګوره لکه دا ټیکسټ ما واغست او اوس دې کې څه فایند کوم نو دا فایند د پاره طریقې تاسو ته وایم را به تاسو فایند باندې وکلیک کې فایند نو دا ایڈوانس فایند دی څه تلاشه ډاګ ویوالا ودا ستا په ډاکومنٹ کې دا الفاظ چې کوم دي ډاګ سره تعلق سره you can have a look here I mean these are په دې پیراګراف کې وګوره دا الفاظ یو په یو تاسو سره موجود دي او کنه تاسو say another word just say jumps په خپل به تاسو له انتخاب کی بس صرف تاسو لیکي وتا وګوره هایلایټ کړل چې دا ټول الفاظ دي د ځنه کته شي کم پیراګراف کې دي په دې پیراګراف کې تاسو یو په یو موجود دي که تاسو پیج کې ګوره به صرف یو ورقه ده په دې کې تاسو هم دا هر څه موجود دي د لار نه وګورئ نه سپیشل فایند زرا ولما یا ایڈوانسډ فایند تراشه دي سینا وګوره ایڈوانس فایند کې دا ټول آپشنز دي کنه موږ یو کین سی دیٹ دلته کې تاسو وګوره دا فایند هول ورډز اونلی دا تاسو اوس تشریح ما ته کلیر کړه کچرته ز اول وګوره دی فایند ان مین ډاکومنٹ تا نو زه ته چې یو سرچ کنو چې هر ځای کې طالب یو سرچ کیدل کنه دي نه زه ته چې په زما په دې ډاکومنٹ کې څومره دا جمپس الفاظ دي مالې پیدا کنو مین ډاکومنٹ راشه وګوره دا ټول تاسو لري دی والا کنه دي انو مخکې تاسو سرچینګ کوي کنه یو کس ماته چې دا جمپسون الفاظ دي دا راته هایلایټ کنو تاسو به هایلایټر دی زینا اخلي دا یو لفظ به هایلایټ کوي this is such a crucial task اور غټ ټاسک است تاسو لپاره نو ریډینګ هایلایټ تراشه هایلایټ آل باندې کلیک کړئ وګوره هایلایټ آل باندې کلیک کړئ تاسو نو د لارې نه 1 by 1 تاسو دلته واستئ شي you can take them ریډینګ هایلایټ تراشه کله هایلایټ کلیر کما کلیر هایلایټینګ باندې کلیک کا نو ګوره هایلایټ ما سره اتوماتیکلی کلیر شو راځي بیا ګوره تاسو سره ایڈوانس آپشنز درکې دلا آل آپشنز وګوره لکه تاسو سره یو په یو موجود دي آل ډایرکشن کې کستا دا کرسر بر ولاړی ها جی بوره نو ګوره تاسو دا جمپس فایند نیکسٹ فایند وګوره یو په یو فایند کولم شم دي سینا نزو تم اپ تلاش کرا ته بر لاړ فایند نیکسٹ یو په یو پرم تاسو پلی شه دي کزه ډاون راځم سرچینګ کوما ډاون تراشه ډاون دي زنه سرچ سلیکټ کماس نو ګره یو په یو تاسو د انتخاب ولې شي یوز وایلډ کارډز تو ګره دي زنه زه ته مړم بیٹه کې ما سره ډی دی خود نور ما ته پته نشتا نو دا سوال یا نشان وته دي کماس question mark ite wild cards hui use wild cards ugore find next tarasha iska matlab dog ko nahi tha sir of course I need that no matlab dadi chi kam lafz ta us tarasha ve rumbete ke ta malum di nur ni malum sawal ya nishan wa tawarka use wild card ta tick mark an kare se na au dagi na pas ta su da gaste kacharta ugore sound like English what do you mean by sound like English matlab dadi چې لکه ډېر داسې نومونه دي چې د هغې ساوند یو شان دی لکه ریډ اینډ ریډ I have read this book وایي که نه مونږ the second form of read is read
نو ریډ او ریډ دوانه یو شان پرونونس کیږي خو لیکل کیږي مختلف. نو که زه ورته وایم چې ما ته دا ریډ تلاش کړي او ما ته صرف ریډ به راته راکړي که نه، نو که زه فاینډ ته راشم وي دا ریډ دغه دی او بل خو تا سره څه نشته وي، نه نه زه یم چې کوم یو شان پرونونس کیږي هغه راته راکړه. ساوند لایک انګلیش ته ټیک مارک آن کړی سي نه، گو فور اټ ریډ اینڈ ریډ یو شان پرونونس کیږي تا سره. نو دواړه تاسو له تلاش او دا ریډ لیکل دی خپل د تاسو له چې کوم دی ریډ هم تلاش کړئ. بیا ته هم چې find all words forms in English. What do you mean by that? څه مطلب دی دی لکه زه کوم چې go went gone وګوره دا ما سره، نو ګوره که چرته هم زه کوم چې gone ما سره third form معلوم دی خو داسې کار وکړه دغه نور حالت پیدا کړه. نو دې چې کلم find next کې وي لومبې فارم یې دا دی، سیکنډ یې دا دی، تھرډ یې ما سره دا دی. نو فرست سیکنډ تھرډ فارم چې تاسو سره پیراګراف کې کوم ځای کې هغه ډېر په اسانه سره تاسو یو په یو معلومولی شي. بیا د هغې نه پس چې کوم دی وګورئ میچ پریفکس اینډ میچ سفکس. اوس مختاړې وروستاړې تاسو ته یادوي نو د هغې باره کې خبره کوي. لکه زه لیکم دی ځای نه ای ډي دلته به زه پوینټ آوټ کم دی ځای نه وګورئ دلته زه کوم چې ای ډي او د هغې نه پس چې کوم دی وګورئ ایډنبرګ یا سمیش کوکډ او سه ایډنبرګ. وګوره دې ځای نه زه یو لفظ اخلم دې ځای نه یو څو الفاظ مې واخیستل ایډنبرګ. وګوره دې کې ای ډي سر ته راغلی ده، دې کې ای ډي اخرې ته راغلی ده، دې کې ای ډي اخرې ته راغلی ده، دې کې ای ډي سر ته راغلی ده. دویم ای ډي ماله تلاش کړه، ای ډي فایند ان مین ډاکیومنټ ټولو کې ای ډي تلاش کړه. نه نه بھائی نه هغه ای ډي ماته تلاش کړه چې کوم مختاړی دی. نو ګوره فایند ان مین ډاکیومنټ ما ته دا دوه صرف تاسو دا ای ډي دا سره مختاړی پریفکس فارم کې راغلی دی، پریفکس حالت کې راغلی دی. ادي څه کوي ماته یې السلام او مش دا خو ډېر وختي شروع شوی. مهرباني دې سره سل کالدار نه دی ماګه کنه ټول راکړه بس ټول سنوي دا ټول راکړه نه نه راکړه بس او موبایل او टेक यू मनी प्लीज सह पोबान 2 बजे क्लास तक अंदा वाला दुदन सर के so no good is in taso one by one the sitting the lar in a kawle she taso how to do that no good da gai bare ki da ed taso agaste she suffix taso akhleno suffix tarash rezena no find in main document bande click ke no pura aga ed taso to akhira ke dar kada no da مختاړي او رستاړي تاسو تلاش ولې شي. ډېر آسان کمانډز دي خو لاجیک پکې دا دي چې سبا تاسو نو سرچنګ واړی نو باید چې صحیح طریقې سره سرچ فوکس کې او ون بای ون تلاش کړئ. ډور مین زه دې نه ګور ډیش مین مې وته ورته 2 syllable word دې کنه ما سره ډورز ډیش مین او دې کې ځلې کم دې طریقې سره سو پلټنه کومه ډور مین دا سیمولی کو نو سپیش دا نو سبل سشتا آی دې وماله دا فایند کی نه زه تم چیرې چې څنګه مې دې ځکه لیکلې دي کدي ځکه هر څنګه پیدا کراله ignore punctuation character punctuation ادي کنه find it واخلا کدن دې په کار سره لیکلې 2 3 دنه په غلطي را غلطي می دې به خامخا تعالی پیدا او صرف punctuation خبره کو white space دې زنه والم white space وګوره white space دا white space دې کنه ما سره او دلته دا سری کړي دي یا ساته دي خدای تعالی دانش پیدا کولې وې مطلب ما سره سری دلته دي سری کړي دلته سری کړي دي زم پیدا کا اگنور وائٹ سپیس کریکٹر دا ٹک مارک آن کړي ځنه نا فایند تراشا یو کې والا سرچ نو مطلب دا دی باچ دا سه دي سپیشل آپشنز کې دا خبره همیشه د پرزینټ کې یاد وساته چې او د لارې نه یو په یو تاسو دا سرچ کول شي او د لارې نه تاسو استفاده کوئ. لاست نمبرز بس یو کمانډ پکې تشریح کوم اخیری نمبر ګوټو ډیر یو لینتي کمانډ دی ګوټو خدا به مخ یو کمانډ کاري علی بتا سو ګوټو ترازه نو زه بتا تاسو ته تشریح کوم معمولی چیرې څه مطلب دی اول دی پیج ته وګورئ تاسو کنه لکه زه در کوم چې دا زما فرست پیج دی
نو چې کله سیکنډ ورقه ته ځم ماته یو کس وي چې په دې ډاکومنټ کې دا ورقه خالی پرېږده بلې ورقې ته لاړ شه نو تاسو به راشئ دې ځای نه لی آوټ ته را به شئ تاسو بریکس ته او را به شئ تاسو پیج بریک ته نو ګوره تاسو دلته یې راوستی که نه سویم نمبر پیج و تا سره 2 of 2 نو دا زما سیکنډ پیج شو دس از مای سیکنډ پیج بیا راځم دریم پیج ته نو ګوره بریکس ته راځم پیج بریک ته او دلته ورکوم چې دا زما تھرډ پیج شو دلته کنټرول انټر یې شارټ کټ دی د پیج بریک وګورئ که تاسو پیج بریک شارټ کټ د لارې کوئ که نه دا یې کنټرول پلس انټر یې شارټ کټ دی نو کنټرول انټر ووهه زه ورکوم دس از مای فورث پیج ایټسټرا اوس ما دوی کوم یو پیج ته ځو ګورئ دا خو ماسې نومونه ورکړل ورته خو لاندې تاسو ته پیجز ښیي چې څلور پیج دي ته په څلورم نمبر پیج کې ولاړئ نو که تا ته یو کس وایي چې یو خاص پیج ته لاړ شه کنټرول جي یې شارټ کټ دی وګورئ کنټرول جي دې ځای نه راشه کم یو پیج ته ځې 1 نمبر پیج ته ګو ټو هماغه پیج ته به تا اټومیټیکلي راولي دې ځای زه ورته وایم 3 نمبر پیج ته لاړ شه ګو ټو نو ګوره هغه 3rd نمبر پیج ته به تا اټومیټیکلي راولي نو مطلب دا دی چې په دې ګو ټو کې تاسو کلم یو پیج ته ځئ که نه د هغې دپاره به مخکې یو کمانډ کاروئ هلې به تاسو ګو ټو ته راځئ او د هغې د لارې نه به هماغه ته ځئ سیکشن خو لږ مشکل دی دا لاین به لږ تشریح کړم تاسو ته وګورئ لاین کمانډ چې کوم دی دا سیکشن وروسته تاسو ته شته وګوره دې لی آوټ ته به راشئ که نه مخکې به خامخا چېرته راځئ داسې ټیپ ته او وګوره لاین نمبر ستاسو سره دي که نه کنټینوس لاین نمبر نو ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دغسې لاین نمبر درکوي نو ما ته وایي چې کوم یو لاین نمبر ته ته غواړئ گو فور اٹ کنټرول جی اے شارټ کټ دی یو نیم کارونه د شارټ کټ نم تاسو کوئ کم یو لاین ته ځئ نو لاین انتخاب کړه زه یم 10 نمبر لاین ته لاړ شه گو فور اٹ نو ګوره کم یو نمبر لاین کې تاسو ولاړ یې 10 نمبر لاین که زه یم چې 1 نمبر لاین ته لاړ شه 1 ګو ټو نو ګوره تاسو 1 نمبر لاین ته یو په یو دی ځای نه دی شئ تاسو نو this was the home tab ribbon that's finished today. Tomorrow inshallah we will start a new lesson in the tab.